بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 28 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د حروف شمسیه او حروف قمریه د دې قانون بیانو. حروف شمسیه ته شمسیه ولې وایي او حروف قمریه ته حروف قمریه ولې وایي، د دې وجه به مونږ د قانون په آخر کې بیانو. د قانون نه مخکې دوه خبرې اهمې دي چې په دې خبرو باندې مونږ ځان پوه کو، نو په دې قانون باندې به پوه کېدل دا مونږ او تاسو ته آسان وي. د لام ساکن د دې دوه قسمونه دي، یعنی هغه لام چې د هغې د پاسه جزم وي نو دغې لام ته لام ساکن وي. بیا ته دغې لام ساکن د دې دوه قسمونه دي، یو لام ساکن تعریف او دویم لام ساکن غیر تعریف. وس لام ساکن تعریف څه ته وایي او لام ساکن غیر تعریف څه ته وایي؟ لام ساکن تعریف دې ته وایي چې د حمزه نه بعد لام واقع شوی، لکه ال، نو دې ته لام تعریف وایي. او لام غیر تعریف دې ته وایي چې دغه لام ساکن دا د حمزه نه بعد نه وي بلکې د یو بل حرف نه وروسته واقع شوی، لکه هل، قل. نو دلته دا لام ساکن دا د تعریف نه دی بلکې د غیر تعریف دی، ځکه چې د حمزې نه بعد نه دی واقع شوی. دا خو یو تعریف شو. دویم تعریف دا دی چې لام تعریف دی ته وایي چې هغه نکره معرفه کوي، چې کله دغه لام دا مونږ په نکره باندې داخل کو نو نکره دا معرفه کوي. مثلا مونږ سره رجلون دی، دا نکره دی، په دې باندې مونږه ال داخل کو نو دغه رجل کومه چې نکره وه دا اوس معرفه شوه، ته دې نه یو خاص کس مراد دی. او لام ساکن غیر تعریف هغې ته وایي چې هغه نکره دا نه معرفه کوي. دویمه اهمه خبره دا ده چې حروف شمسیه دا سودی او حروف قمریه دا سودی. حروف شمسیه دا 14 دي او تدې یادول دا ضروری دي، او هغه دا دي تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضوا، لام، نون. دا 14 حروف دی. 14 حروف تا حروف شمسیه وی. او بعض صرفیانو په دې حروفو کې لام نه دی ذکر کړی، لیکن د علم الصیغې مصنف په دغه حروفو کې لام ذکر کړی دی. د هغې د موافقت د وجې نه موږ هم په دې حروفو کې لام دا ذکر کو. د دې نه علاوه چې دا څونه حروف دي نو دغه حروف دې ته حروف قمریه ویلی کېږي. اوس د قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد نه بعد د دې 14 حروف شمسیو نه یو حرف واقع شي نو دغه لام ساکن د دغه حروفو د جنس نه کول دام واجب دي، او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي. چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد د حروف شمسیو نه یو حرف واقع شي نو لام ساکن تعریف د دغه حرف د جنس نه کولم واجب دي، او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دام واجب دي. مثلا
که د لام نه بعد تا واقع شوی نو لام تا کول بیا تا پتا کې ادغام کول دام واجب دی. که د لام ساکن تعریف نه بعد ثا واقع شوی نو لام ثا کول او ثا پتا کې ادغام کول دام واجب دی. او دغسی دا نور حروف تدیب مونږه یو 3 مثالونه ذکر کو. مثلا مونږ سره لفظ دی الشمسو، نو دلته کم لام ساکن تعریف دی تدین بعد شین واقع شوی دی او دا لام ساکن تعریف زکه دی چې تدی په شروع کې حمزه راغلی ده. نو مونږ به دا لام شین کو او بیا به شین په شین کې داخل کو. مونږ به داسې نه وایو چې الشمسو بلکې مونږ به داسې وایو الشمسو. بل مثال مونږ سره دی التائبو، نو دا په اصل کې دی التائبو، تائبون باندې الف لام داخل شو. نو د لام ساکن تعریف نه بعد تا رااله نو دغه لام دا مونږ په تا سره بدل کو او بیا هم تا په تا کې ادغام کړه. نو مونږ سره د تائبون نه جوړ شو التائبو. بل مثال مونږ سره دی ذاکر، په دې باندې مونږه الف لام تعریف داخل کو. نو د لام ساکن تعریف نه بعد ذال واقع شو، نو دا قانون ته متوجه شو. لام مونږ په ذال سره بدل کو بیا هم ذال په ذال کې ادغام کو. نو د ذاکرون دا مونږ سره جوړ شو الذاکرو. نو تدې صورت حاصل او خلاصه دا راوتله چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد د حروف شمسیو نه یو حرف راشي نو لام ساکن تعریف تدغه حرف د جنس نه کول او جنس بیا په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. او کچری د لام ساکن غیر تعریف نه بعد یعنی اغه لام چې داغه په شروع کې حمزه نوي چې کله د لام ساکن غیر تعریف نه بعد د حروف شمسیو د سوال لسو حرفونو نه یو حرف واقع شي نو بیا دغه لام ساکن غیر تعریف دغه حرف د جنس نه کول جایز دی او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب دی. سیوا درانا چې کله د لام ساکن غیر تعریف نه بعد را واقع شي نو دغه لام را کول دا واجب دی او را پرا کې ادغام کول واجب دی. او د را نه علاوه چې دا نور کم حروف دی نو په دغه کې لام ساکن غیر تعریف ته دغه حرفونو د جنس نه کول دا جایز دی او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی. نو فرق په لام ساکن تعریف کې او په لام ساکن غیر تعریف کې دا شو چې د لام ساکن تعریف نه بعد کله حروف شمسیه واقع شي نو لام ساکن تعریف ته دغه حرفونو د جنس نه کول واجب دی او په چې کله د لام ساکن غیر تعریف نه بعد واقع شي نو لام ساکن غیر تعریف ته دغه حرفونو د جنس نه کول دا جایز دی او الته هم جنس په جنس کې ادغام کول واجب او دلته هم جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی. نو تدې مثالونه مونږ یو څو ذکر کو. مثلا قرآن کې لفظ راغلی دی بل سولت، دلته دا لام ساکن غیر تعریف دی ځکه چې دا د حمزې نه وروستو نه دی واقع او تدې نه بعد په حروف شمسیو کې سین راغلی دی. نو اوس دلته دغه لام ساکن غیر تعریف د سین د جنس نه کول دا جایز دی. خو کچری دا لام دا مونږ سین کو نو بیا سین په سین کې ادغام کول واجب دی. مثلا دغه لام مونږ سین کو نو مونږ سره جوړ شو بس سولت، اوس به دې کې ادغام کول واجب دی نو مونږ به داسې وایو بس سولت. او کچری را واقع شوی د لام ساکن غیر تعریف نه بعد نو بیا دغه لام پرا سره بدلول یعنی د را د جنس نه کول دام واجب دی او جنس په جنس کې ادغام کول دام واجب دی. لکه قرآن کې دی قل رب زدنی علما نو قل رب
دا په اصل کې دی قل رب. د لام ساکن غیر تعریف نه بعد د حروف شمسیو نه را واقع شوی ده. نو دغه لام تدی پرا سره بدلول دا واجب او ضروری دی او بیا د را پرا کې ادغام کول واجب دی. لہذا د قل رب نه مونږ سره شو قر رب. البته کله مونږه په لام باندې سکته کو نو بیا ادغام کول دا واجب نه دی ځکه چې په دې صورت کې خو سکته رااله. مثلا قرآن کې دی کلا بل رانا. البته که داس لفظ بل ځای کې راشي او په هغې کې مونږ سکته نه کوو نو بیا به پکې ادغام کول دا واجب او ضروري وي. نو مونږ به بیا داسې وایو برانا. دا خو د حروف شمسیو دا غي تفصیل شو. نو تدې حاصل او خلاصه د حروف شمسیه کوم حروف دي هغه داره وتله چې کله د الف لام تعریف نه بعد د حروف شمسیو نه یو حرف راشي نو لام ساکن تعریف ته دغه حرف د جنس نه کول او جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي. او چې کله د لام ساکن غیر تعریف نه بعد د حروف شمسیو نه یو حرف راشي نو لام ساکن غیر تعریف ته دغه حرفونو د جنس نه کول جایز دي او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي. سوا د رانا چې پرا کې لام ساکن غیر تعریف د را د جنس نه کول دا واجب دي او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. اوس مونږ راځو حروف قمریه ولا چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد د حروف قمریونه یو حرف واقع شي نو په دغه صورت کې دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. په دې کې به مونږ نه لام ساکن تعریف ته دغه حرفونو د جنس نه کوو او چې د جنس نه مونږ نه کوو نو بیا خو لازمي خبره ده چې مونږ به ادغام نه کوو بلکې دغه حروف قمریه دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو او دا لام ساکن تعریف دا به هم مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. تدې مونږ یو څو مثالونه ذکر کوو. مثلا البارئ بارئ لفظ دی مونږ په دې باندې الف لام د تعریف داخل کو نو تدین بعد لفظ راغلی دی با او با په حروف شمسیو کې نه ده بلکې په حروف قمریو کې ده. لہذا دا لام دا په خپل حالت باندې دغه لام دا به مونږ د با د جنس نه نکو نو دا لفظ به مو سره داسې شي البارئ. بل مثال مونږ ذکر کوو الحلیم. دا لفظ اصل کې دی حلیمون. تدې په شروع کې مونږ الف لام د تعریف راوړ نو د لام ساکن تعریف نه بعد ح واقع شوی ده او دا ح د حروف شمسیو نه ده بلکې د حروف قمریو نه ده. لہذا دا لام دا به مونږ د ح د جنس نه نکو نو مونږ سره بشي الحلیم دغسې الکریم القمر او داسې نور مثالونه. نو چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد د حروف قمریو نه یو حرف واقع شي نو لام ساکن دا به بیا په خپل حالت باندې ساتل دا واجب او ضروری دی. لام ساکن به مونږ د حروف قمریو د جنس نه نکو. مخکې د قانون په شروع کې دا خبره مونږ ذکر کړې وه چې د دې قانون په آخر کې به مونږ دا خبره کوو چې حروف شمسیو ته حروف شمسیه ولې وی او حروف قمریو ته حروف قمریه ولې وی. نو تدیو شارحینو دو وجه ذکر کړی دي. یو وجه دا ده چې حروف شمسیو ته حروف شمسیه ځکه وی چې الشمس لفظ دا په قرآن کې راغلی دی والشمس وضحاها او داسې په نور ځایونو کې راغلی دی. نو دلته د الف لام تعریف نه بعد د حروف شمسیو نه شین واقع شوی دی. نو لام مونږ شین کو او بیا شین په شین کې ادغام کو نو د مونږ سره جوړ شو الشمسو. نو څنګه چې دا حکم د شین دی چې لام به مونږ شین کو او بیا به شین په شین کې مونږ ادغام کو نو دغسې دا حکم د حروف شمسیه دا نور کم دیالس حروف دی دا غویم دغه حکم دی
چې لام تعریف به مونږه تدغه حرفونو د جنس نکو نو چونکی دغه نور دیالسو حروف و حکم د شین بشانته دی او دا شین لفظ دا په قران کې راغلی دی په الشمس کې نو تدې مشابهت د وجینا د ټول حروف لمونږه نوم ورکو حروف شمسیه او حروف قمریه ته حروف قمریه زکوي چې القمر لفظ په قران کې راغلی دی اقتربت الساعه وانشق القمر د الف لام تعریف نه بعد د حروف قمریه او قاف راغلی دی نو التا لام ساکن دا پخپل حالت باندې دی ادغام پکې نه دی شوی نو څنګه حکم چې د القمر دی نو دغه سي دغه حکم د نورو حروف قمریه هم دی نو دی وجنا د القمر د مناسبت د وجنا د ټول حروف له مونږه حروف قمریه نوم کې خودو چې کم حکم د قاف دی نو دغه حکم د نور حروف هم دی د یو وجه شارحینو ذکر کړی دا دویمه وجه دا ذکر کړی دا چې شمس تدې معنی د نور شمس نور ته ویل کیږي او قمر سپوږمۍ ته ویل کیږي نو چې کله نور راوخیږي نو کوم ستوري دي نو دغه ستوري دا پټ شي دا بیا انسان ته په نظر باندې ناراضي نو حروف شمسیه ته هم حروف شمسیه زکوي چې کله د لام تعریف نه بعد په حروف شمسیه کې یو حرف راغلی نو دغه لام تعریف دا بیا پاغه کې پټ شي نو دی وجینا حروف شمسیه ته حروف شمسیه وای چې څنګه د نور د راختلو د وجینا ستوري پټیږي نو دغه سي د لام ساکن تعریف نه بعد چې کله د حروف شمسیه نه یو حرف راشي نو دغه لام تعریف پاغه کې پټیږي او قمر سپوږمۍ ته وای نو چې کله سپوږمۍ راوخیږي نو ستوري د مونږ ته په نظر باندې راځي او مونږه ستوري وینو نو دغه چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد د حروف قمریه نه یو حرف راشي نو د لام ساکن پاغه کې نه پټیږي بلکې لام ساکن ښکاروي نو تدغه مشابهت د وجینا کم حروف قمریه دي نو دغه ټول ته حروف قمریه وای چې کله حروف قمریه نه یو حرف راشي نو د لام ساکن تعریف پاغه کې نه ادغام کیږي بلکې ښکاروي نو دا مونږ سره د حروف شمسیه او د حروف قمریه والا قانون شو نو تدې حاصل او خلاصه د پوره قانون دا شو چې مونږ دا خبره عرض کړه چې لام ساکن دا په دوه قسمه دی یو لام ساکن تعریف ته او بل لام ساکن غیر تعریف ته بیا چې کله د لام ساکن تعریف نه بعد د حروف شمسیه نه یو حرف راشي نو لام ساکن تدغه حرفونو د جنس نه کول واجب دي او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دام واجب دي او کچری د لام ساکن غیر تعریف نه بعد د حروف شمسیه نه یو حرف راشي نو لام ساکن غیر تعریف تدغه حرفونو د جنس نه کول دا جایز دي او جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي سوا د رانا چې کله را راله نو لام ساکن غیر تعریف تدغه حرفونو د جنس نه کول هم دا واجب دي او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب دي او کچری د لام ساکن تعریف یا د غیر تعریف نه بعد د حروف قمریه نه یو حرف راغی نو په دغه صورت کې به د لام ساکن تعریف او غیر تعریف د مونږ ته دغه حرفونو د جنس نه نکو بلکې په خپل اصل باندې ساتل تدی واجب او ضروری دي او بیا مونږ په اخر کې د حروف شمسیه او د حروف قمریه د ته دا ولي وي نو دا غي وجه تسمیم ذکر کړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين